تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په بدر کی چکم اهم واقعات راغلی وی چاہے کہ مسلمانانو د پاره داغو د ایمان د مضبوط والی او په اسلام باندې د حقانیت د یقین ساتلو د پاره داغي تذکرہ او داغي ذکر ضرور وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په بدر کی یو اهم واقعه دا راغلی وا چې الله تعالی یو نبی صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې د خلقو تعداد کم ښکاره ويقللکم فی اعینکم او اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې هم دا خلقو کم ښکاره کړل او دا جنگ په اولنی حالاتو کې هم مسلمانانو ته د کافرو تعداد کم ښکاره شو او په روایاتو کې راځي چې صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله رسوله داسې اویا کسان به ښکارېږي ده اویا کسان به وي یعنې 1000 خلک د مسلمانانو صحابو په نظر کې داسې ښکارېدل لکه دا چې اویا کسان وي اتیا کسان وي. یو صحابي باقاعده نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او خپله اندازه ښودله نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول داسې اویا اتیا به وي ده او بل طرف ته کافرو ته مسلمانان هم ډېر کم ښکارېدل او د هغوی سوچ دا و چې بس دا مسلمانان خو ډېر لږ دي او بس زموږ ورتلل دی ورڅه ختمېدل دي هړپ کوو به بلکل به ختم شي به. خو په اولني حالاتو کې دا د الله د طرف نه په مسلمانانو باندې یو فضل و. الله پاک جنگ غوښتلو الله پاک غوښتله چې دا جنگ دی وشي او د کافرانو د تعداد د ډېروالي په وجه باندې چېرته دا رکاو نشي. د الله مرضی او مشیت دې سره شامل و. او چې کله د جنگ قریب راغی او د جنگ حالات بالکل تیار شولو نو بیا الله پاک د دوانو طرف یو بل کیفیت ښودلی دی او هغه دا وه چې مسلمانانو ته بالکل د 1000 خلکو تعداد ښکاره شول او کافرو ته خو مسلمانان د خپل تعداد کې ښکاره شولو. الله پاک اصلي تعداد ځکه ښودلو دا د مسلمانانو لپاره ډېر لوی امتحان و او الله تعالی د مسلمانانو زړونه هلته کلک کړل. د مسلمانانو په زړونو باندې الله تعالی ته اطمینان قلب نازل کړلو او مسلمانانو تعداد ډېر وکتلو نو بیا ونه ریدل یره پیرانه لله او بیا د مسلمانانو تعداد چې کله وکتلو مسلمانان نور هم تیز شولو او خپل ذمہداري محسوس کوله چې موږ په دې وخت کې د خپل دین او د خپل اسلام تحفظ پکار دی. دا یو اهم واقعه وه چې مسلمانانو ته د کافرو تعداد په اول وخت کې کم ښکارېدلو دومره کم ښکارېدلو چې هغوی ویل دا اویا کسان دي. دا د قرآن شریف د دې تذکره کړې د قرآن د آیاتونو نه معلومیږي چې کله درس او ترجمه د هغې کېږي په هغې کې فی الله تعالی په قرآن شریف کې د هغې تذکره بیا کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام عام عادت مبارک دا و چې چېرته به یو میشن باندې لاړو په یو کار باندې به لاړو هلته به هغه کار سر ته ورسو خصوصا په جهادي مهم باندې
د نبی علیه الصلاۃ والسلام عام عادت دا و چې هلته به فورا نه راوتلو چې دا کار ختم شو فورا ځم، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم با عموما هلته کم از کم 3 ورځې پاتې کېدلو به. دې دپاره چې هسې نه مسلمانانو ګټه وکړله او کافران زمونږ د تللو نه پس یو پروپیګنډه خوره کړي چې وتښتېدل لاړل، او د هغې سره د مسلمانانو شان او شوکت او اسلام هغه شان او شوکت ته نقصان ونه رسېږي، او که نور هم څه حالات داسې جوړېږي چې مسلمانان هغې ته مقابله وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم 3 ورځې د جنگ نه پس هم د بدر په میدان کې 3 شپې او 3 ورځې پاتې شو، هلته جنگ نه و، د الله رسول هلته پاتې و. که نور هم څه خبره وي چې موږ دلته پاتې یو، ښه په استقامت سره ناست نبی علیه السلام سره د صحابو دې دپاره چې زموږ د اسلام او د مسلمانانو خلاف څوک ونه چې ګوره وتښتېدل لاړل دي. او بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله رخصتېدلو د بدر نه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هلته په بدر کې یو کوهی و، هکې به خلکو دا ګندونه او څښاوالې اچول به داسې ارټ غوندې کلاو ځای و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل دا شورفای قریش، د قریشو دا غټ غټ خلک دي ته راکاږئ، روی چوئ ورته. او چې د مکې دا ټول مړي راښکودل او روی چول، صرف امیه دا څښا شوی و او دی ډېر غټ و، زر څښا شوی و. د پیغمبر علیه السلام په ده باندې همدقل ته خاورې واچوئ، ځکه د شریعت مسله دا ده چې کم خلق مسلمانان نه وي او په جهاد کې او په جنگ کې مړه شي د مسلمانانو د لاس نه، د هغې جنازه به هم نه کېږي، د هغې غسل به هم نه کېږي، د هغې کفن به هم نه کېږي، د هغې به د مسلمانانو غوندې قبر هم نه کناستلی کېږي او په خاورو کې پټولی کېږي. دا د هغوی ذلت دی، دا د هغوی سپکوالی دی. بیا نبي صلی الله علیه وسلم د هغه 14 یا د 18 صحابه کرامو شهیدانو حوالې سره وویلو، ویل دا مسلمانان هم راوړئ چې دا دلته خښ کړو، باقاعده د هغوی د کفن د پن غم هلته وشولو، باقاعده خښ کړلی شولو. او د مسلمانانو میت ته به باقاعده غسل ورکړي چې عام شهداو ته نه ورکولی کېږي، شهیدان له به غسل نه ورکړي، کپړې به ورته نه بدلې، جنازه پې کېدلی شي. او په د احد والا شهداو کې به د هغې تذکره راغلې چې د احد په شهداو باندې جنازه نه وکړي نبی علیه السلام. دا دومره چوت مقام مرتبې والا خلک و چې هلته وي د جنازې ضرورت نشته، ځینې روایتونو کې راځي شوې ده، او هغه به ډېر احترام سره به ښخولی کېږي، د مسلمانانو د میتو د هغې به ډېر خیال ساتلی کېږي. به هسې یو خبره په دې کې اورېدل پکار دي، زموږ په دې معاشره کې د شریعت خلاف یو کار شروع شوی دی. زموږ پکې ځان له یو مسئله زده کړو، هغه دا ده چې عام طور اوس ټول خلک مړي په تابوت کې بندوي. که څوک د کور نه 1 کیلومتر مقبره لري ده، او که 2 کیلومتر ده، او که 3 کیلومتر ده، ټول خلک میت چې دی مړی په تابوتونو کې بندوي. د ټولو علماو د اکثرو مسلکونو د امامانو د ټولو رایه دا ده چې په تابوت کې مړی ښخول دا ټیک نه ده او دا خلاف سنت دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دی. دا په دې علاقو کې بالکل دا شی شروع شول. دا خو داسې یو خبره ده، یو څوک مړ شوی دی او د هغه نه وینه بهیږي، د هغې بل څه مساله ده، بدبویي کړې ده، هلکې تابوت کې بند کوي، ډېر لرې روان دی، چې عام کولاو نه نشي وړلی کېدلی. نو که داسې یو شي دی ورله جوړ کړی چې په هغې کې بند کړلی شي، او ښه خبره دا ده چې هلته یې وړو، هغې نه کولاو کې په ځمکې کې دغه شان په قبر کې عام تابوتونو والا سیسټم ټیک نه دی، دا د شریعت خلاف خبره ده. زموږ د مسلمانانو ټولو کې هم دا تابوتونه اوس شروع شولو دا دي، هغو هم علماء کرام مخالفت نه کوي، ځکه ټولو خلکو دا یو شوشا جوړه شوه، مړي کې هم خلکو شوشا شروع کړلی. الله بندګانو د مړي په موقع باندې دقه څادر او په کټ کې وړل پکار دي. ټول خلکو ته پته ولګي دا ډېر
دنیا ډېر لوی بدماشو او ډېر خرش پرش ژوند یې تېرولو او داسې کارخانې وې کاروبار یې و دنیا پیسې ورسره وې دغه د جومات په کټ کې جومات په کټ کې کوزکی ورته اچولی دی او سپین څادرې به پرتې دي بیا کله ناکله د جنازې ښکلا کو چې په جومات کې کټونه دغه پراته کټ هم پروت دي او بل چې هلته څادرې پرتې وي په هغې باندې ایتونه او کلمې لیکي هلکه جومات نه څادر راوړئ ولې په دې ایتونه او کلمې لیکي دا به پې نه اچوي دا ډولۍ نه ده نه ناوې ده اشانونه پې اچوي دا مړی دی جی آیاتونه دي آیاتونه په مړي د پاسه نه دی اچول پکار کلمه به د پاسه نه دی پړه کې اچول پکارو کلمه دا د زړه د پار راغلی وه دا د مړي د څادر د لیکلو د پار نه وراغلی که په زړه کې وي الله پاک به ورسره ښه معامله وکړي او چې په کفن نه په دې سینه د پاسه یې ورته ولیکي چې په زړه کې دننه نشته دی پیدا وله نه ورکړي آیاتونه د مړو باندې د لیکلو د پار نه دي راغلي کلمه ده په مړو باندې د لیکلو د پار نه راغلي لوستلو د پاره دي عمل د پاره دي زده کړې د پاره دي دا شوشا شوروش والا سمه ډولۍ به د مړي نه جوړه کړې وي او کاته زم د مولیانو نه خرابته په جمعه کې را څادر ولې سادي استاد جي بیا خلک دي نه بیا خلک استاد او عبید لري کوي جمعه نه راکه پورې ځینې خبرې زم د معاشرې خرابېږي خراب شولې بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ښکلي ښکلي صحابه مړه دي داسې ښکلي ښکلي ګلونه مړه دي عوف ابن الحارث رضی الله عنه چې مخکې مې د هغې واقعه ویلې ده نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویلو الله په کومه خبره خندلی کېږي زه الله نن خندول غواړم د خندا معنا مې مخکې کړې وه وی الله خوشحالول غواړم د الله رسول څنګه الله خندولی کېږي چې نن په بدر کې وخندوم الله پاک نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل په بربند حالت کې جنگ کول دا بربند دا معنی چې کپڑے لرګدا نه بغیر زغری نه او بغیر ټوپۍ نه په خالی تور باندې جهاد کول په دې باندې الله خندول شي زغری ورځولا ټوپۍ مو ورځولا او میدان ته ورودانګل او په یو تور باندې جهاد وکړو شهید شولو داسې خلکو چې هغوی په بدر کې الله خندولی دی هغې هم دقه شان په عام کفن کې په عام خپلو کپړو کې ښخ شوي زمونږ دا مړی خو د هغه نه خو بخنه یې داسې که ډېر لوی زبرګ مړ دی که ډېر لوی عالم مړ دی داسې له تابوتونو دا خبرې ټیکه زموږ په معاشره کې نه دی خلک بس کوي نو لکه زموږ د معاشرې هر څه ورو خرابېږي دا دی دا ولې د دین نه دوروالی دی نه څوک قرآن وایي نه څوک حدیث وایي قرآن او د حدیث نه بلکل ټوله معاشره رنده ده ځکه قرآن او حدیث کې د هر څه په قرآن او په حدیث کې بهر نبي صلی الله علیه وسلم مسلمانان هم دفن کړل بیا راغی د کوهي ته ودرېدلو ویې ویل چې هل وجدتم ما بعد ربکم دا مکې د سردارانو سره او د ټولو خلکو سره خطاب کوي کوهي ته ولاړ دی چې هل وجدتم ما وعد ربکم هغه خبره وموندله چې کوم در سره وعده کړې وه او نبی علیہ السلام ته فرمایي چې موږ سره کومه وعده الله کړې وه هغه وعده موږ سره الله پاک حقه کړله عمر فاروق ته فرمایي الله رسوله مړو سره خبرې کوې نبی علیہ السلام ته فرمایي ستاسو نه ښه اورېدونکي دي بلکې د طلحه رضی الله عنه نه یو روایت نقل دی چې باقاعده الله پاک را جمدي کړل ورته د څه دپاره دې دپاره چې الله پاک نورم ذلیله کي نورم سپک کي او نورم بې شرمۍ سره مخامخ او نبی علیه الصلاة والسلام ورته باقاعده تقریر وکړلو او بیا نبي صلی الله علیه وسلم چې د هغوی ته دا وعظ او نصیحت کولو دا په حقیقت کې هغوی ته نه و دا د خپلو ملګرو تربیت و د خپلو ملګرو دا ذهن له شیطاني سوالات ختمولو چې شیطاني سوالات ختم شي ځکه یو کس داسې راغلی دی چې هغه مسلمان خو نه دی او داسې و د هغې زمانې هغه شاعر و او هغه چې کله راغی دی تللی و شام ته په دې بدر په دې موقع باندې دی راورسېدلو نوم یې خو مانه اوس هیر دی دی چې کله راوړی دی شاعر و
او دی مسلمان شاعرو یعنی دا به شرک نه کولو دا به ډېر ښه کلام ویلو او وہ یهودی عالم نو چې دی کله راغی او د دې حالاتو نه خبر شولو نو ده وویل چې ګورئ موقع به یې وله ورکړې وه دعا به یې ورله کړې وه او هسې دومره خلک کافر دومره مړه کړل دا خو دوله موقع ورکول پکار و چې دا مسلمانان شوي به وی د دوی په اولاد کې به خلک مسلمانان وی داسې شکوک او شبهات خبرې د مسلمانانو ذهنونو ته د فرد ور واچولې او دا شیطانی خبرې نو دوی چې دا خبرې کله کولې او دا دومره ښه سړی و چې د ده ډېر ښه کلامونه نبی علیه السلام به کله ناکله صحابو ته ویل د ده دا شعرونه راته واوروئ توحید و پکې چې الله پاک نور پیدا کړی سپوږمۍ پیدا کړې دا شپه راولي او روز راولي په دې کائناتو باندې په خپل شعر کې بحث کولو به خو دا مخالفت اوس ولې کوي د ده سوچ دا و چې پیغمبر کېږم به زه او چې راغی د شام نه نو هلته پیغمبر په مدینه کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او د بدر جنگ شوی دی دا قسم شکوک و شبهات الله شیطان هم غورځول او د شیطان په ذریعه باندې د بل چا د خلون هم دا خبرې راووتلې چې ګور دومره خلک ولې مړه کول هسې به یې مړه کړل کله چې مسلمانان شوي وي دعا به یې ورله کړې وې لالچ به یې ورکړی و تللی به په خپل کلي کې به بچي به یې شوي بچو به اسلام قبول کړی وی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې شکوک او شبهاتو دپاره د احد د مکې خلکو سره خطاب کولو او بیا په خطاب کې ورته څه وویلو ورته ویل الله پاک ځکه دې بې شرمۍ سره مخامخ کړئ چې تاسو د الله نبي د رښتې خیال ونه ساتلو او د مکې معظمې نه هم بهر کړلو او هغه پیغمبر سره هم ظلم او زیاتۍ وکړلو دغه پیغمبر سپکوالی هم وکړلو خو دغه پیغمبر تایید الله پاک د مدینې په انصارو باندې وکړلو دا خبرې نبی صلی الله علیه وسلم ځکه کولې چې هسې نه زما د دې ملګرو په ذهنونو کې هم چېرته شیطانان دا خبرې ور وانچوي چې دا کم یهودي فرد دا خبرې کوي چې مسلمانانو ذهن کې دا خبرې ور وناچولی شي دا د الله د منشا مطابق دا کار شوی دی دا الله پاک غوښتل چې داسې به کیږي او دوی ما سره هم زیاتی کړی دی مسلمانانو سره هم زیاتی کړی دی د دوی قتل او د دوی وجل جایز او ښه شوي دي چې مړه شولو بیا داسې و چې د نبی علیه صلات وسلام په دې چبوتره باندې سعد ابن معاذ رضی الله عنه ډیوټي وه د الله د رسول حفاظت پې کولو چې کله دا مړي راښکله کېدل که نه د سعد ابن معاذ په دې چهره باندې دا مړي نه چې دا کله کله خلک قیدیان کول او تړلې عجب دي څوک یې نیولي سعد ابن معاذ په دې مخ باندې ډېر بد یعنې اثرات او د خفګان اثرات رالل نبی علیه السلام له الله ډېر لویه پوهه ورکړې ډېر لوی پیغمبر و در قیامته پورې امت دپاره داسې احکامات پرېښودل داسې خبرې پرېښودل چې په هغې څوک اعتراض هم ونه کړي او په هر وخت کې د هغې نه خلک خیر والي نبی علیه السلام د سعد ابن معاذ مخ ته چې وکتل وی سعد ولې خفه یې طبیعت دې خراب دی په دې خفه یې چې دا مسلمانان دا کافر تړي په دې تړلو خفه یې ویل د الله رسوله په دې خفه یم دا تړل نه و پکار ویل څه پکار و ویل دا خو دا به څنګه نن وتړو مدینې ته به یې بوځو هلته به یې پرېږدو ویل زما رایه دا وه سعد ورته فرمایي انصار ډېر نرم خلک وو جهاد په موقع د الله په احکاماتو کې سخت خلک وو بیا وایي د الله رسول زما رایه دا چې دا ټول کرش کول پکار ختم کول پکار دا پکې موږ تړل هم کوو خلک به پکې تړو دا خو به سبا بیا زما مخې له میدان ته راوځي به او بیا به زموږ ته په میدان کې ودرېږي به د الله رسول اولنۍ معرکه ده اولنۍ جنګ دی او زما رایه دا ده چې هېڅوک تړل نه دي پکار بالکل ختمول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ دپاره بیا دعا وکړله چې دا د جذبات دي خو ځینې احکامات د الله پاک د منشا مطابق مسلمانان کوي په دې کې حکمت و په دې کې د مسلمانانو دپاره خیر و نو نبی صلی الله علیه وسلم په داسې موقعو باندې لکه
ابو حذیفه رضی الله عنه هم په دې موقع باندې دغه طبیعت خراب شوی و چې کله دا مړی راخکل نبی علیہ السلام ابو حذیفه قتل طبیعت خراب و دا عتبه زوی و عتبه خو به دې کې مړ شوی و نبی علیہ السلام ته فرمایله که د خپل پلار په دې مرګ باندې زموږ مړ کړو په دې خفه هغه د الله رسول نه خشویری چې مړ شو کافر او مشرک وجل پکارو ګورئ دا ایمانی خبره ده ښا دا د ایمان ډکه خبره ده ویل کافر مشرک وجل پکارو مې بیا ولې خپه وې زما هغه ابو حذیفه ورته الله رسول زما پلار ډېر هوښیار د دې په شان هوښیار سړی په صحابت مکه معظمه کې نه او دا ډېر صبرناک سړی و زه په دې خپه یم چې د خپل هوښیارتیا د ایمان د پاره ول استعمال کړه مسلمان شوی وي دومره هوښیار سړی دوکه شولو او د بیمانه له دنیا هلاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اندازه وشوله نبی علیہ السلام د ابو حذیفه لپاره بیا د خیر دعا وکړه چې الله پاک دې نور شیطانی خبرونه الله پاک بچ وساتي ځینې وخت کې شیطانانو دا شیطان چې کنه دا په ذهن کې مختلف خبرې ور اچي چې دغه د مسلمان دل پکارو څخه خور شوی نه په داسې مخبره دا خبرې نه شیطانی خبرې دي بس کم کار وشولو خو وشولو او چې کم کافر مړ وشو خو وشو چې مړ شول په دې باندې شیطانی وسوسو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوالونه وهل دې د پاره دی مړو سره نبی علیہ السلام به خبرې کړې دي ډېر عامه خبره ده یو مسله ده چې مړ اوري کنه اوري دلته نبی علیہ السلام وي اوري وي تاسو نه خاوري نور مړی خبري اوري کنه چې دې مړو خبره واورېدله نو د عام روایتونه معلومیږي داسې چې دا د نبی علیہ السلام معجزه وه چې الله پاک ورته مړي را جمدي کړل یا مړو خبرې واورېدلې چې هغوی ته نور هم په دې درد او تکلیف میلاو شي د کفر سزا وه دا د نبی علیہ السلام معجزه وه دقې مړو خبرې واورېدلې نور مړي خبرې نه اوري په قرآن کې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع انک لا تسمع الموتى پیغمبره مړو ته خبر نشي اورولی نور آیاتونه معلومیږي چې د قبرونو کې کم خلق دي هغه نه اورېدلی نشي بیا د صحابو په خپل منځ کې یوه لویه ډله دې طرف ته چې مړي اوري او یوه بله غټه ډله دې طرف ته چې هغه کې عایشه صدیقه هم شامله ده هغوی مړي نه اوري د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دا چې مړي نه اوري په دې باندې ډېر دلایل دي بیا خو برس کا کم غوای مړي خو نه اوري نه خو که واوري هم که نه مستجیب لکم مړي څه کولی نه شي کم کل ناکارو چې مړه څه نشي کولی که نه زه مړی نه جمدیم څه نشي کولی مړي خو پرېږده مړي دي چې کم خلک جمدي دي د اسپتال کې ډاکټران ولاړي که نه مړي بیمار ته نو سړی مړ کېږي نو څه کولی شي نه سړی ته مړ شي ډاکټر صاحب ولاړ دی دوايي شته دی مولوي صاحب ولاړ دی او درود وایي سورت یاسین د سړي خوا ته وایي سړی ته مړ شو نه د پیر صاحب په اختیار کې شته نه د استادي په اختیار کې شته نه د ډاکټر صاحب هېڅ چا په اختیار کې نشته اځ که خلک وایي ډاکټر بچ کول کوي دا بچ کړي که نه بچ کوونکی څوک دی الله پاک دی ډاکټر دا ذرایع دي دا د الله حکم دی چې بیمار شي ډاکټر لبه دا الله حکم منو دا د الله حکم دی چې ته بیمار شي نو پرهیز به هم کوې او ډاکټر لبه هم علاج به کوې ځکه نبی علیہ السلام علاجونه کړي دي پرهیز هم کړی دی او دم هم غورځولی دی نبی علیہ السلام دا جمدي هم څه نشي کولی مړي خو مړي دي سړي په سر درد دی هلکه دا ټول جومات والا راغونډي وو د سړي انسان سر درد به ښه کړو نه نشو کولی نو ته خو جمدی وکړه که نه مونږ چې ډېر زیات وکړو که نه هلکه یو سړی غریب دی یو 5 روپۍ به راغونډي کړو دغه ټول ضرورتونه ختم شو نه هغه دغه روز ضرورت دی مولا څه کوي مولا 1000 روپۍ ورکړلې جمدي خلک دي راغونډ شته هغه ضرورت حل کو نه ضرورتونه حل کوونکی الله پاک دی داسې ده که پرس که مړي اوري هم که نه مړي دې واوري جمدي هم دا دې واوري ناستې ډوډۍ خوري به بس کړي څه کولی شي نه هر څه کوونکی الله پاک دی دا چې زموږ عقیده وي چې مشکل کشا الله دی فریاد رس الله دی عزت ورکوونکی الله دی
او حکومت ورکون کې الله دی، حکومت اغستون کې الله دی، بچی ورکون کې الله دی، اغستون کې الله دی، د هر شي مالک الله دی، اختیارمن هغه دی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. د ټولو اختیاراتو مالک الله پاک دی. الله پاک غوثانو لا خطبانو لا ابدالانو لا هیڅ اختیار نه دی ورکړی، ټول مخلوق دی. داسې چې کله کلم دي قبرونه پسې نښتي یو بس د قبر احترام پکار دی. په قبر باندې چیلۍ مساتئ، د قبرونو د پاسه ګرځئ ما ګناه ده. اوس خو چیلۍ خیر دی دا چیلۍ هم ساته ګرځم، خو د قبر د خواته دا چرس ولیس کي د خدای بنده په مقبرو کې چرسیان او پوډر څه کوي چرس په مقبره کې نه جواری کوي، په مقبرو کې خلک جواری کوي. نو زه وایم کدا بابا خبر دی د جوارګرو نه په زیارتونو کې خلک چرس خرڅوي، پوډر خرڅوي. څوک یې خرڅوي؟ دغه زیړمخي، دا زیړمخونه نه ولي څنګه منجوران. هلکه بابا که ته خبرې ستا خواته منجور چرس او پوډر خرڅوي او ته ورته څه نه وې که نه، نو ته خو بیا زبرګ نه، ته خو ولي بیا نه یې که نه، ته خو پوډریانو ملګری یې. پوډري ولي کېدلی شي نه، ته ولې څه نه وې. او ستا خواته ډولکي او نغارې والا کي ته څه کولی. که ده خواته دې هر څه کولی شي، ما پسې دلته راغلی چې لکه استاد یې تاولې اولي یو خراب وکړه مری نه مې رانیسي، دا ستا خواته چې کوم ملنګ ناست دا ولې نه رانیسي ما پسې راځي. ما پسې راځي دغه ته څه نه وې، نو که دې دا کار کولی شي او دې نه کوي نو دی خو بیا ولي نه دی که نه، دی خو بیا چرسي دی. نه دا اولیاء کرام غریباران نه دي خبرو. غریباران چې باخوا د چرس خرڅوي او پوډر او ډنګ ډونګ شروع دي، غریباران خبرو نه دي، ځکه هغوی چاته څه به چاته به څه ووایي. بل ورځ مې هم درته ویلي وو دا شیطان نه دی، دا ډېر دا خو شیطان دی که نه. کله ناکله سړی شي علم ورسره ډېر نه وي، پوهه نه وي، سړی کله ناکله عبادت کوي، د شپې به یې ناڅاپه به خواته رڼا شي، شاته به دې رڼا شي. دی ډېرو زبرګانو سره دا کار کړی دی. علم ډېر ضرور دی، خواته به دې رڼا وشي پړق هلکه بخلی شوی لکه څوک یې ته څه کوې؟ الله یم پلانکی یم الله را لېږلی یم فرشته یم. بس سړی دقه چې په هوا شو، سبا یې خلکو ته وایي چې زه خو غټ سړی یم لاسونه مې ښکلوئ پسې ده پرېوځئ. هلکه ولې بېګا راته رڼا شو کشه پراته شوی دی بېګا. یو پسې شیطان څه دوکه کړل او سې پسې وصل دروغ هم جوړ کړل. جو خسرت دنیا والآخره، دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو. په رڼاګانو باندې به نه دوکه کېږو. دا جومات ته رڼا ډک نو چل وشو، رڼا ده نو رڼا څه خدای خو نه دی. نو که زموږ د چرته خواته رڼا کېږي نو دا شیطاني خبرې ښه. صحابو داسې رڼاګانې نه شي چې شپې به د رڼا په تکه توره تیاره کې خلکو منځونه کړي دي. بهرحال دا شیطاني شیزونه وي، وسوسې انسان ته غورځوي چې تاسو په اسلام کې دا دي، په اسلام کې دا زمونږ په اسلام کې څه دي ټول ټیک دي او دا ستا ټولې وسوسې غلطې دي. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام به کوشش کولو په داسې موقع باندې چې د شیطاني وسوسو سدباب وکړی شي. په احد کې د شیطانانو ډېرې خبرې کړې وې. بهرحال بیا چې مدینې ته اطلاع راغله، نور دا واقع ډېر شی دی خو نور یې پکې نه وایو بس دی. مدینې ته اطلاع راغله او مکې معظمې ته اطلاع راغله. مدینې ته خوشخبري وه، مکې ته د غم اطلاع وه. مکې ته اطلاع څنګه ورسېدله؟ نو حیستان ابن عبدالله نوم یې دی، الحسین ابن عبدالله. ډېر ټولو نه اول د جنګ نه مکې معظمې ته ورسېدلو او چې لاړه د مکې خلک په جومات کې مسجد نبوي کې دغه کې ناستو بیت الله شریف کې، د هغوی سمه اجره وه ده، ګبې شمې به یې لګولې په بیت الله شریف کې ناست. یا ورسېدلو خلکو ورسره غونډ څنګه چل شوی دی؟ ډېر افسوس سره وویلو دی عتبه مړ دی، شیبه مړ دی، ولید مړ دی، ابوالحکم بن هشام د ابو جهل نوم دی ویل مړ دی، پلانکی مړ دی. سلیرش کسانې د مکې معظمې غټو غټو دنګو غړو والا و ذکر کړه چې شا په سر کې ښکرې وي.
علم بلا اسلام په خپل خکر ورانو دا ټول خکرور خلک ذکر کړي ټول مردار شوی دي ابو جهل په دې وخت کې حرم ته دغه راغ ابو جهل نه ابو لهب راغی ځکه ابو لهب بیمار او پاتې شو مخکې مې ویلي دی نو راغله د نبی اسلام ترو دی نو راغله ابو سفیان هم نو راغی ځکه ابو سفیان قافله وی سره مکه معظمه ته قافله نه وروته راغی ابو جهل چراغه ابو جهل خبر شولو سفیان ابن ولید هم د ولید زوی او سفیان به ورسا د مسلمان شوی دی په دې حجر یې حتیم ته حجر وای ولې حتیم کې ناستو دا خبره واوریدل لکه دغه دماغ خراب دي ابو جهل څنګه مړ شو بس اندرا او ولید زوی شابه څنګه مړ شو پلار مړ دی مې نکه مړ دی هم تر مړ دی ویل ته وای سفیان ولید چرته تللی جهاد ته تللی تاسو راغلی دی تاسو جنگ لچ تللی به د عقل چته دماغ نه خراب شي اگر تاسو وکړو حسان ابن عبد الله نه هغه دغه په هجر کې ناشته کنا ویل دی چې دماغ خراب دی دماغ ټیک دی صحیح خبرې کوما ټول خلک دلم لکړي دی جادو به له شو ابو جهل دغه چې ابو لهب راغی دا د مکی د زمزم دا وبچ وی دلته کته کوډانه غونتی وا کمره غونتی وا زمزم دی وبو سره او دا عباس رضی الله عنه د بو ذمہ داری د عباس تلی وا د عباس یو غلام نبی اسلام له ورکړو بیا ذات شوی دی هغه ناس دلته دوی څخه خیمه غونتی لګولې و ناس بو د بو د حفاظت او بو تقسیم د پاره راغله د خیمه د شاته طرف ته ابو لهب کې ناستلو ولم ورته وکي خودلو چې ابو لهب داغه سره خبرې کولې څنګه پلان کې مړ شو څنګه پلان کې مړ شو په مکه معظمه کې دی لو غم خبر ده په بیت الله شریف کې ګروپونه دی کورونو ته غم خبرې لاړلې به په مکه معظمه کې چې کم غم او کم تکلیفونه به خلق ویل دغه تذکرہ به ان شاء الله کوبا خو د مکه خلکو داسې اندازه ولګېدله چې محمد صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دے او صحابه کرام حق پیغمبر او کدا په تعداد وي او بدمعشي وي بخکر ورتوب وي مونږ بغټلې وي دوی په دینه تلو ځان سره جنکیم بولې وي غلامانه وینځي یې سندره به وای یوه پکنیک باندې زو الا بسندري وخانه بولو نه لسو خان به روزانه لاله ډورکی ځان سره باجی ځان سره وړي پکنیک دی جی هغه له شي کسٹمر کو او جشن مناو راځو با الک ډولکیو نغارو والا سندرغاړ والا جنکه او ټول داسي پکنیک باندې راتلون کې خلک د غم خبر سره چراتل هغه سوچ نه بالکل بهر خبره وا دا زموږ د پاره به سبق دارې چې دې ټمبم نه د مزایو باندې ډېر اعتماد هم مکوي ښا زخ کرنا کله موږ باندې ډرون حمله نه کی الک ډسپلین کولای راستای ټمبم کا زرداری په سر به درد راځي به وره ورکه لکه دا ماته به ډسپلین کولای وي ډاکټر بچا ته ویل کی چې الک قدیر خان یو ګولې جوړ کړل راي ټمبم هغه دې بیمار لا ورکه چی وي ګولې به دغه مزار بچا د انجکشن بیمار ته به لګاین د وطن حفاظت د پاره دا شنو جوړ شوی امریکا ډیر لوی قوت او طاقت دا وخت کې داخل کول مکه خلک طاقت ورده الله دغه طاقت دی وګوره دا الله د طاقتونو په مقابله کې دنیا یو طاقتم نشټینګېدل الله طاقت ور بادشاہ دی دا الله تعالی سره په تعلق باندې او دا الله تعالی په کبریای باندې هغه په لوی باندې عقیده ساده دا په اصل کې قوت او طاقت دی ورنه هغه سره سو الله فرمای دنیا اسباب نشي تاسو د دنیا را ټول اسباب دي او تبه غټلې به وکنه چې ایمان او ایمان چې چا سره وي ایمانی قوت چې چا سره وي ایمان سره تړون چا سره وي هغه بیا په دنیا کې هغه غټه کوي الله پاک زموږ ایمانونه او زموږ د عقیدې نور مضبوط کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا